ګورې په خیالاتو او په وسوسو کې هم د الله تعالی ډېر غټ حکمت ته که چېرته موږ تاسې لمونځ په داسې طریقه باندې وکړو چې په هغه کې وسوسې هم نه وي او خیالات هم نه وي دومره په خضوع سره لمونځ وکړو چې دا وایي چې الله تعالی نه بغیر د بل چا خیال د بل چا فکر هم په لمانځه کې پیدا نشي نو بیا به داسې شي چې انسان به خپل ځان ډېر غټ ګڼي دې حده پورې تکبر کې به اخته شي عجب کې به اخته شي خپل ځان به ډېر غټ شماري چې ما ته خو الله تعالی یو غټ مقام راکړی ده او بیا به دی ځان ته کیني او بیا به دنه داسې ناجایز کارونه کیږي نو دا په لمانځه کې خیالات په لمانځه کې داسې وسوسې په دې کې د الله تعالی یو غټ مصلحت ده مصلحت درته بیانوم نو هغې نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ذاک محض الایمان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي کس د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړي یا رسول الله موږ مونځ کوو سجده کوو په دې کې کفري داسې فسقي غلط سوچونه د ګناهو ول دا موږ ته پیدا کېږي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا شیطاني وسوسې دا شیطاني خیالات دا فکرونه د شیطان د طرفه نه ذاک محض الایمان دغه خالص د ایمان علامت د ایمان علامت څرنګه ده اب ان شاء الله مخکې په تفصیل سره بیانوو یو جولاها ورته وایي هغه یو چېرته لمونځ کړی و عربي کې د صلی الحائق رکعتین 2 رکعات لمونځ یې وکړو وانتظر الوحی بیا په هغه نه باندې د وحی انتظار وکړو چې ما باندې به الله تعالی وحی کله را نازلوي وجه دا ده چې د لمونځ نه کوو خو یو ورځ لمونځ وکړو لمانځه د وجې نه په ده کې دومره تکبر پیدا شو او دا یې وویل چې الله تعالی په ما باندې وحی کله را نازلوي دا څه حدیث او څه آیات نه ده د یو بزرګ قول ده دې مطلب دا ده چې سوچ داسې وسوسه خیالات د په لمانځه کې هر انسان ته راځي دا غیر اختیاري فعل ده په دا باندې الله تعالی انسان نه نیسي په دې باندې الله تعالی انسان ته ګناهونه نه ورکوي په دې باندې الله تعالی د انسان لمونځ نه خرابوي ځکه چې دا غیر اختیاري فعل ده او غیر اختیاري فعل دا بالکل انسان ته معاف ده انسان ته پکار ده چې کله خیالات راشي ورته هغه د ځان نه لرې کوي خیالات خپل ځان ته نه راولي که چېرته یو خیال راشي په دې باندې ګناه نشته که څوک یو خیال راوړي په دې باندې ګناه ده په دې کې د ځمکې اسمان فرق ده نو که چېرته مونږ تاسې دا خیال وکړو چې مونږ ته د وسوسې هم نه راځي مونږ د خیالات شیطاني هم نه راځي په لمانځه کې د مونږ فکر بالکل د الله تعالی طرف ته وي بل چېرته د مونږ فکر نه وي دا ډېره ناممکنه خبره ده داسې یو مقام الله تعالی یو انسان ته ورکوي چې د یو ظرف ډېر غټ وي الله تعالی دا مقام هر انسان ته نه ورکوي دا مقام الله تعالی یو انسان ته ورکوي چې د یو ظرف ډېر وسیع وي برداشت کولو ول وي یو 2 مثالونه درته بیانوم یو لوښی د لاس کې نیولی ده مثلا دغه کپ ده په دغه کې دومره اوبه راځي چې هغه اوبه دا برداشت کولی شي که یو کس دا وایي چې زه دغه پیاله کې زه 3 ګیلاسه اوبه اچوم یا 2 کیلو اوبه اچوم یا 3 کیلو اوبه اچوم نو په دغه ګیلاس کې دومره صلاحیت نشته چې هغه 2-3 کیلو اوبه برداشت کړي ځکه چې دا ګیلاس حجم دا ظرف دومره معمولی ده چې هغه زیاتی شی نشي برداشت کولی نو د مونږ ظرف چې کومه ده دا دومره کمزوری ده دومره معمولی شی ده چې داسې د تقوی ول داسې د خشوع خضوع ول مونږ نشي برداشت کولی نو خیالات سوچونه دا به خامخا هر انسان ته راځي نو په دې باندې تاسې د پریشانېږئ ما ځکه چې په داسې خیالاتو باندې الله تعالی انسان کله هم نه نیسي نو داسې هم زیات مانځه کې خشوع مه کوئ چې بالکل تاسې کار خراب شي بعضې خلک دا وي چې هغه سوچونه په لمانځه کې کوي سوچ همیشه په لمانځه کې وي که د دکان حساب په لمانځه کې وي که د کور حساب په لمانځه کې وي که د روټۍ حساب په لمانځه کې وي هر کار په لمانځه کې وي دا غلط کار دی دې سره لمونځ خرابېږي یو کس هغه امام ته و چې امام صاحب ته 3 رکعته لمونځ کړی امام صاحب ورته وویل ما 3 رکعته نه کړې ما 4 رکعته کړي دا ورته نه امام صاحب ته 3 رکعته کړي دي امام صاحب ته پوښتنه وکړو وایي تا ته څنګه پته ولګېده چې ما 3 رکعته کړي وایي امام صاحب د ما عادت ته چې په لمانځه کې زه د دکان حساب لګوم او د ما 4 دکانونه دي ما د 3 دکانو حساب لګولی یو دکان حساب راته پاتې ده داسې جاهله خلک دي
نو په لمانځه کې داسې خیالات راوستل د سره لمونځ خرابېږي. دغه خیالات راتلل نه دي، دا انسان قصدن په خپله دا خیالات راولي. نو هر انسان ته پکار ده چې کله په لمانځه کې داسې خیالات راشي، داسې سوچونه، داسې شیطانی وسوسې راشي، نو پکار ده چې هغه وسوسه سیر ته کوي، فورا مانځه طرف ته توجه کوي، الله تعالی طرف ته توجه کوي، آیاتو کې غور کوي چې زه د الله تعالی ثنا بیانوم، د الله تعالی تعریف کوم، قرآن کریم وایم، د الله تعالی سره خبرې کوم. فورا هغه د غلط خیال په صحیح خیال باندې بدلوي. ان شاء الله یو وخت به داسې راشي چې هغه خیالات په خپل د تاسې نه تنګ وي چې دا څرنګه کس ته مونږ خو شیطان را لېږلی و، دغه کس ته چې په دې باندې دغه خیال مسلط کړي، دا وسوسه کې واچوي، نو دا خو بالکل د الله تعالی طرف ته متوجه ده. نو ان شاء الله یو وخت په داسې راځي چې هغه خیالات او وسوسې په تاسې باندې اثر نه کوي.